أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. سورہ نساء آیات نمبر 140. وقد نزل عليكم في الكتاب او یقینا الله عز وجل نازل کړي دي پر تاسو باندې په کتاب او په کتاب ان اذا سمعتم آیات الله دا چې کله تاسو د الله تعالی آیاتونه واوري یکفر بها چې کفر پکول کیږي ويستهزأ بها فسخن په وهل کیږي فلا تقعدوا معهم تاسو د هغوی سره مکشنی حتى يخوضوا في حديث غيره ترڅو چې هغوی په نور خبرو مشغوله کیږي انکم اذا مثلهم یقینا تاسو اذا فدغه وخت کې مثلهم د دوی په مثل یاست ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا یقینا الله سبحانه وتعالى جامع المنافقين والكافرين جمع كون كيد منافقان او د کافرانو دي في جهنم فدوزخ کی جميعا طول. وقد نزل عليكم في الكتاب دام د مخکنی آیاتو سره اړه لري او مناسبت د مخکنی آیاتو سره دادي چې په مخکې آیاتو کې الله تعالی د منافقانو ځینې صفات بیان او دام د کافرانو او منافقانو ځینې قبیح صفاتونه چې یا خو به دوی ظاهرا ځانونه مسلمانان بلل لیکن د کفارو په مجلسونو کې بکښېنستل او هغوی به د دین استهزاء کول دوی به ناستو. نو الله سبحانه وتعالی مسلمانان د داسې حالت څخه منع کړ. وقد نزل علیکم فی الكتاب او یقینا نازل کړي دي علیکم پر تاسو باندې فی الكتاب په کتاب کې پر تاسو یا په کتاب کې را نازل کړي یعنی اشاره و دې خبرې ته ده چې اے مسلمانانو تاسو د منافقانو پر رقم باندې خپل ځانونه ما جوړوي چې د کافرانو سره کښینی او د هغوی سره ولاړیږي خصوصا بیا خو د هغه کفریاتو په خبرو کې بیخي مو سره کښینی چې هغوی په اخته وي. نو الله تعالی فرمایي وقد نزل علیکم فی الکتاب یقینا موږ نازل کړي دي پر تاسو باندې فی الکتاب په کتاب کې په کتاب کې اشاره ده د سورة انعام 88 نمبر آیات هغه کې الله عز وجل مؤمنان د دې کار منع کړي یعنی دا آیات خو مدنی آیات دي چونکه سورة النساء په مدینه منوره کې نازل شوی د دې نمخ کې سورة انعام کې هم الله سبحانه وتعالى د مؤمنان د دې څخه منع کړي و چې تاسو د مشرکانو سره مکشین یعنی الته د الله تعالی په آیاتونو په مکه کې مشرکانو استهزاء کول او دلته يهود او نصارا کوي نو چې الته تاسو ته کوم حکم و چې نبو سره کښینی نو دلته هم درته دا حکم دی چې نه بکښینی چې د هغه آیات یا د هغه مکمل مضمون حاصل دادی ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها چې کله تاسو واوري آیات الله د الله تعالی آیاتونه یکفر بها چې په هغه باندې کفر کول کیږي ويستهزأ بها او استهزاء پکول کیږي فلا تقعدوا معهم نو تاسو مکشنی معهم داوی سره حتى يخوضوا في حديث غيره ترڅو چې هغوی مشغوله کیږي په حدیث په خبرو کې غیره د دغه خبرو نه ما سوا او دا ممانعت ځکه تاسو ته دی انکم اذا مثلهم چې یقینا تاسو به اذن په دغه وخت کې مثلهم د دوی په مثل یاست په ګناه کې البته نوعیت به بدل وي چې هغوی به د دې ګناه په وجه کافران هم بلل کیږي او تاسو به د دې ګناه په وجه فاسقان بلل کیږي ځکه تاسو خو د کفر عقیده نه لرئ او که تاسو د هغوی په دې عمل راضي واست نو بیا به تاسو هم کافران نو انکم اذا مثلهم نو یقینا تاسو به اذن په دغه وخت کې مثلهم د دوی پر کم یاست یعنی په دا ګناه کې به د دوی پر کم یاست البته د دوی د پاره کفر ستاسو د پاره کبیره ګناه
کتا چې د دې په دې عمل راضي نه واست او کچيري ور باندې راضي واست نو بیا تاسو هغه یو برابر یاس کافران ګرځي. ان الله یقینا الله عز وجل جامع المنافقین والکافرین جمع کون کی دی د منافقانو او د کافرانو فی جهنم فجهنم کی جميعا د ټول. ځکه علت خو استهزاء د آیاتونو نو کله چې علت را ل حکم ثابتیر نو ګوا کې کافران هم د آیاتونو استهزاء کول نو هغه هم جهنم ته ځي او منافقانو هم د آیاتونو استهزاء کول نو دا به هم جهنم ته ځي. تاسو راواړوي سورۃ انعام آیات نمبر 88. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا چې کله ته ووینې الذين هغه کسان يخوضون فی آیاتنا چې هغوی لویږي فی آیاتنا زموږ په آیاتونو کې یعنی زموږ د آیاتونو په ارتباط غلط بحثونه کوي فأعرض عنهم تدعوین مخواړه نو پیغمبر علیه السلام ته د هغو څخه مخواړه حتی یخوضوا فی حدیث غیره تر سوچ هغه داخلي شروع کړي په نور خبرو کې و اما ينسينك الشیطان فلا تقعد او یا خو بستا صحیر کړي شیطان او شیطان یعنی دا حکم بدر صحیر کی کله کې دای استایر وی چې الله تعالی زمن عکړیم د دوی سره بناست نو هر کله چې در پیاد سی فورن بولاړي و اما ينسينك یا خو بهیر کړي ستا څخه الشیطان او شیطان نو کله چې در پیاد سی فلا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین فلا تقعد نو مکشنا بعد ذکر ورستتر یادی دلو مع القوم الظالمین د ظالم قوم سره. نو دی آیات کې الله عزوجل مخکلا مومنان منع کړي نو دا تاکیدن ورته فرمایل چې تاسو د دوی سره مکشه. د دې آیات په تفسیر کې علما او مفسرین خورا ډېر اقوال را نقل کړي. اوله مسله خدا ده چې کوم څوک د قران او د الله تعالی د دین استهزاء کوي او د دین د شعائر استهزاء کوي دا کافر دی. د مثال په توګه د ژیر سپکاوي وکي د لنګوټې سپکاوي وکي او یا د علم سپکاوي وکي یا د مساجد یا د قران کریم یا د پیغمبر علیه السلام نو دا په دې باندې کافر کیږي. ځکه دا شعائر دي د دین. شعائر دا د شعیره جمع ده او شعیره وای علامات یا د اذان سپکاوي وکي په دې کافر بلل کیږي کافر کیږي. نو کوم خلک چې د قران او د الله تعالی د دین سپکاوي کوي نو د دې خلکو سره تاسو مکشئ. نو مؤمن ته د دې امر دی چې دغه سیه عمل کوونکو سره بنکشي. کدی وسره کښینستی نو دوه سورته دي نو یا خو بدای په دغه حالت کې راضی وي په دې حالت باندې راضی او دیم سره په خندا غړو نو بیا په دې وخت کې دیم کافر دی. مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه صراحتا دا کلمات لیکلي چې رضا بالکفر کفر دی. یعنی رضا بالکفر دوه قسمه ده. یو رضا بالکفر دا ده سړی په خپل باندې وایي چې زه په دې کفر راضی یم العیاذ بالله. بل دا دی چې د چال چلن څخه د کاروبار څخه د عامه ژوندۍ صدا سمال میږي چې د دې کفر په اصول باندې راضی ولو که په خله نه وای. لکه دا اوس چې کوم د اسلامي ملکونو ذمہ داران دي دا که په خله نه وای لیکن د کوم نظام حفاظت چکی او د کوم نظام د پاره چې ولاړ دي او د کوم نظام تایید چکی دا ټول دا علامه ده چې دوی په دغه قوانینو راضی دي او دا قوانین کفري قوانین نو دا یو هم پر اسلام نه صفات کېدل. نو یو مسله خدا بل دا چې یو کس مسلمان دی د داسې خلکو سره ناس دی چې هغه د الله تعالی د دین استهزاء کوي نو دا کس که فرازي نیوي نو دا به کبیره ګناه ده په دې کې بنکشي. هر کله که شیطان د صدا یې رکړې او چې شریعت منع کړم کور پیاد سو فورن به ولاړیږي نه بخشي. بحر محیط کې لیکلي دي او تفسیر مظهریم په دوهم جلد صفحه 203 کې دا خبر را نقل کړي چې د دې څخه مراد دا دی چې هر هغه څوک د قران کریم مقصد غلط بیانوي څنګه چې د نبی عليه الصلاة والسلام صحابه او سلف د امت د مفسرین علماء د قران کریم څنګه ترتیب را نقل شوی دي یا احادیث په کم ترتیب باندې را نقل شوی دي او کومه مطلب او مفهوم دي
د خپل اغراض او خپل ګټو د پاره غلط تشریح کوي او د هغوی د طریقې خلاف کار کوي او یا د بدعات ثبوت د دین څخه کوي او هغه ثابت نه دی د قران او احادیث او اقوال یو پر بل ترتیب باندې اړي او بیا د هغه څخه خپل د بدعت عقیده ثابتي نو دغه هم په دې کې داخل چنانچه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه قول را نقل کړي دخل في هذه الايه دغه آیات لاندې راځي كل محدث هر بدعتي في الدين په دین کې وكل مبتدع الى يوم القيامه او هر مبتدع انسان تر قیامت تر ورځې پورې ټول در دې آیات لاندې راځي نو مطلب دا دی چې د قران کریم تحریف کوي یا ظاهری تحریف مطلب دا چې آیاتونه اړي ور اړي او العیاذ بالله د فسخن په شکل باندې وای دا بعضی کسان کله ټوکی کی پټوکی کی کوپر جنسوي د قران کریم د آیاتونو سپکاوي وکي العیاذ بالله بعضی داسې احمقان ستا نو په دې وجه کافر سی بیچاره کوروالا مر باندې طلاق او زندگی هم ټوله تبای او بل تحریف معنوي دی تحریف معنوي به د توای چې د قران معنا غلطه کی یعنی کم مقصود چې د قران د احادیث او د سلف څخه نقل شوی دی هغه د خپل رائے او خپل فکر مطابق ادا کی حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي من فسر برائه فقد کفر چا چې قران په خپل رائے او په خپل طبيعت باندې تفسیر کوي دا کافر او بل حدیث کې راځي من فسر القرآن برائه چا چې قران تفسیر کوي برائه په خپل رائے باندې فاصاب فقد اخطا کته هم دا د رائے ورسیږي یعنی صحیح وایي خو بیا هم خطا شوی نو په خپل رائے باندې د قران تفسیر او ترجمه نکي دام پدې کې داخل کیږي او دا رقم لکه څنګه چې یو خبره په ژبه کول ګناوي نو په غوږو په خپل اختیار اوریدل هم دغه سي ګناه لکه څنګه چې د قران د آیاتونو توهین کول کبیره ګناه ده یا کفر دی او یا د هغه تحریف کول غلطه ترجمه کول کفر او ګناه ده کچا په خپل اختیار دا خبره اوریدي نو دام په دې ګناه کې شامل دي چنانچه بحر محیط په دې ارتباط باندې یو شعر عمره نقل کړي واسمعك سمعا سماع القبيح ويخبل اوریدل دي او یا وسمعك خپل غوږونه دي صنعا سماع القبيح د بچ د اوریدلو سره منع کړه کسون اللسان عن النطق به لکه د جیب را بندېدل چې د ګناه د خبرې څخه ضروری دي د غوږونو را بندول هم ضروری دي نو دې آیات په تفسیر کې اوس موږ او تاسو دغه د اوس زمانه ټول رادیوګانی او د فیسبوک سلسله د نیټ سلسله ټوله داخله ولش چې یو سړی د کوپر کلمات په نیټ کې ګوري او وایي دا په خپل اختیار باندې نو دا په دې کې داخل دي او یا د فیسبوک پر صفحه باندې کوپری کلمات او کوپری شعار ګوري او په خپل اختیار باندې دی وسره اخته نو دا په دې کې شامل یا په نیټ کې دغه سم مباحث ګوري نو دی په دې کې شامل د دې څه بدای ځان ګوري دا به نه ګوري د مثال په توګه اوس چې د اسلام دشمنان د کافرانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تصویر غلط جوړ کړی او بیا د هغه د اهانت لپاره عام کړی نو مسلمانانو ته دا حرام ده چې دا یا ګوري او یا نشري یا بل طرف ته استی ځکه دا دوی د هغه معاونین ګرځي نو دا حرام دي د دوی د لپاره د دې څه بزان وو دا غرنګ داسې خبري اوریدل چې د اسلام او د دین د اهانت لکه دا بعضی ډرامې چې د دین په خلاف جوړې شوی د علماو په خلاف جوړې شوی د خدای د احکام په خلاف جوړې شوی دا ځینې رادیوګانې دغه سي ډرامې خبري چې هغه د دین او د حدود استهزاء پکې کوي د اسلامي امارت او یا د مسلمانانو د نظام د قیام وخت پکې انزوري چې د یو چا لاس پرې کېږي پر غلا باندې دوی دا په یو د اهانت په شکل باندې نشري او یا یو څوک رجم کیږي نو دا دوی په یو اهانت باندې نشري نو دغه سي خبرو اوریدل د حرام دي او کبیره ګناه ده که څوک پر عزیز او کافر کیږي د دې ځان ساتل پکار یو مسله دا شو بل مسله دا ده چې که یو سړی پر دغه سي یو مجلس ورپیښ نو بیا په دغه سي مجلس کې څه کوي مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلی په دې کې څو صورت دي
یو صورت یې دا دی چې یو سړی د خپل خوند او طبیعت د سمیدلو د پاره دغه مجلسو ته ورځي، نو په دغه مجلسو کې کدی داخل سو دا کفر دی، ځکه دا د خوښه او طبیعت دی. او کچيري مثلا د ورغلی په دغه غلط مجلس کې اختصو او پرازینو ناستو، نو دا کراهیت دی، یعنی کبیره ګناه ده او دا فسق دی، دغه سړی فاسق بلل کی. او کچيري دریم صورت دا دی د یو دنیوي غرض په خاطر باندې ورلی، مثلا په یو سفارت کې کار دی، یا په یو کنسلګری کې کار دی، یا په یو حوزه کې کار دی د دنیوي اغراض لپاره، او خلک په دې کفري شان اخته دي، نو ته د دنیوي ضرورت لپاره ورغلې، د ضرورت در اندازې ته جایز دي چې الته اوسېږي نور براوس. څلورم د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د پاره ورسي، لکه تبلیغ والا چې بعضې بدو خلکو ته د دې مجلسو ته ورسي د دعوت لپاره، نو دا بیا عبادت دی، پروا نه کوي. پنځم د مجبوري او بې اختیاري صورت، مثلا کافرانو یو مسلمان بندي کړي، هغه باندې ناروا اعمال او دغه کفري خبري اوري، نو دا خدای معذور دی، په دې صورت کې بیا معذور دی، ګناه نشته. یو مسله دا بل مسله دا ده چې په دغه مجلس کې کچيري د اسلامي حکومت اصولي قاعده، یعنی اسلامي حکومت یو ځای وو او داسې یو څوک پر دغه مجلس ونیول او داسې یو څوک پکښې کې و چې هغه دا کار نه کاو، خو ناس تو هغه ته هم سزا ورکول کیږي. د مثال په توګه حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی الله عنه په باره کې را نقل کړي، د شرابیانو یو ډله ونیول، او په دې شرابیانو کې یو کس داسې و چې روژه او هغه شراب نه خوړل، لیکن عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه هغه ته هم هغه سزا ورکړل، کوم سزا چې شرابیانو ته ورکول کېده، ځکه دی په هغه کې ناست. ابن کثیر رحمه الله را نقل کړي دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، څوک چې په خدای او د آخرت په ورځ ایمان لري، فلا یجلس علی مائده یدار علیها الخمر، نو په داسې دسترخوان باندې د چا سره نه کښیني، یدار علیها الخمر چې پر هغه دسترخوان باندې شراب سرخ او رات سرخ، یعنی داسې مجلس کې به نه کښیني. شراب مثال پیغمبر علیه السلام بیان کړي، حرام کار روان وي الته به نه کښي، سروس چالان دي یا نور بد اعمال دي هلته به سړی نه کښي. نو اوس دلته دی کې مسله دا ده چې کچيري دغه مجلس شروع، نو شریعت خدا امر کړي چې فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، تر څو چې هغوی په نور خبرو اخته کیږي، یعنی که هغوی دغه مجلس څخه وروسته په نور عام خبرو اخته سو، بیا ورسره ناسته جائز ده او که ناجائز. په دې کې د مفسرینو اقوال مختلف دي. ځینې علما وایي چې بیا ناسته ورسره جائز ده، ځکه اصل کو منع د دې دپاره راغلی و چې دوی د قرآن د آیاتونو استهزا کوي، اوس یې نه کوي، نو ناسته روا. لیکن ځینې نور مفسرین بیا وایي چې روا نه ده، او د حسن بصری رحمت الله علیه رای هم ده چې فلا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین، چې په سورة انعام کې تیر سو چې د یادېدلو وروسته به بیا د ظالمانو سره نه کښې، نو چونکې دا فاسقان دي، که څه په دې عمل اخته نه دي، بیا هم ستا دپاره ناسته روانه ده. البته تفسیر مظهریه تطبیق دا کړی دی چې کچیرې داسې ناسته راغله چې ته د یو نصیحت دپاره ناست وې، چې هغوی ته یو خبره وکړې وروسته ورغلې د دې ګناه وروسته، او یا دې یو دنیوي غرض و، نو بیا د شریعت د قانون مطابق د دغه عمله وروسته که ته ورسې، دا بیا منع، خو بې له یو ضرورته به ته هلته نه ورځې او نه به ورسره کښېنې، که کښېنستې نو دا کبیره ګناه ده. یو بله مسله علماو په دې کې دا بیان کړې ده چې دا مجالس هم فرق لري. یو داسې مجلس دی چې ته هلته شریعت امر کړی چې ورځې، نو که هلته کوم منکر عمل روان و، نو ته به نه راګرځې، ولو که هغه کار منکر کار وي. د منکر کار څه به بد وړې، اهانت به یې کوې، خو ته به خپل هغه کار کوې چې شریعت امر کړی. د مثال په توګه ته شریعت امر کړی چې د جماعت مانځه ته به راځي، د جماعت مانځه ته راځي، خو دا مسجد کې یو منکر عمل روان، یو څوک سروز اوري یا یو بل بد عمل کوي، نو ته به د جماعت لمونځ نه پرېږدې، ولو که هغه کار منکر د مسجد سره روان، ته به د جماعت لمونځ نه پرېږدې، ځکه ته شریعت امر کړی. یا د مثال په توګه ته په جنازه کې ځې، نو که چیرې په یو جنازه کې روان یې او په دې جنازه کې هغه ژړا والا ښځې ملګري، نو په دې صورت کې به ته جنازه نه پرېږدې، ځکه ته د شریعت د خوا امر یې، د دې کاره څخه به بد وړې، خو هغه کار به نه پرېږدې.
نو کوم شانو کې که شریعت پر تا باندې هغه کار فرض کړي یا واجب کړي وو په هغه صورت کې که منکر کار سره ملګری سو تب هغه خپل کار نه کړي او کوم کار پر تا باندې شریعت فرض کړي نو واجب کړي نو بلکې یاد سنن هدا څخه یعنی د زائد سنت څخه او یاد مستحبات څخه نو بیا به الته تخپل حالت ته ګوري که یو دم پکې واقع شوي نو خپل کار کوه بیا ځه او کچیر ته داسې زی حیثیت کسوی خلقو پیژندلې بیا بنورځي لکه د ازمن او تاسو ودونه د ازمن او تاسو په ودو کې خرابه ده حالت ډېر لوی سوفیان شي ویني ماشاءالله ته فکر کوي چې بس اوس کبه دنیا کې مستجاب الدعوات دا بزرګ وي ګنده لوري ورسته دی ولاړ خپل لوجرین ولی او لولو ګټه تړلی ورسته سروس شروع شي دی دلی ورته ولاړ ګوري د زوی واده وي څنګه کې کشران نو دې څه بسړی بیا ځان ګوري دا بیا منع دی سړی به دې څه ځان ګوري نو الله تعالی په دې مبارک آیاتونو کې مؤمنان دې څخه منع یواره ترجمه ته بیا وګورئ وقد نزل عليكم في الكتاب يقينا را نازل کړي دي پر تاسو باندې په کتاب په کتاب کې چې حاصل مقصود د دې ان اذا سمعتم آیات الله چې کله تاسو د الله تعالی آیاتونه واوریدل یکفر بها چې کفر پکول کېدی او یستهزئ بها او استهزاء پکول کېدل فلا تقعدوا معهم نو تاسو مکشنی دا غوی سره حتی یخوضوا فی حدیث غیری ترسوچا غوی مشغول کیږي په حدیث غیره د دینه ما سوا په نور خبرو کې دا ممانعت زکدی انکم اذا مثلهم چې یقینا تاسو به اذا په دغه وخت کې مثلهم د دوی په مثل باندې سي ان الله يقينا الله عز وجل جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا يقينا الله عز وجل جمع كون کی دی المنافقين د منافقان والكافرين د کافرانو في جهنم په جهنم کې جميعا د ټولو چې ټول منافقان او کافران به په دې جهنم کې را جمع کړل کیږي صدق الله العظیم